أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. سورة النساء 115 نمبر آیت. دی آیات کې الله تعالی هغه خلک چې کوم جهنم ته تللو والا دي د هغې علامات ذکر کړي دي، د هغې وجې ذکر کړي دي. نو دې ځای کې د جهنمي سړي دوه علامې ذکر شوي دي. اولنۍ علامه دا ده چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، هغه څوک چې مخالفت د پیغمبر کوي وروسته د هغې نه چې ښکاره شوی ورته هدایت، یعنی شرعي مسالې ښه پېژندلې معلوم کړي چې دا دې باره کې نبي علیه السلام داسې ویل دي، د نبي علیه السلام عمل خپل داسې و، هدایت یې داسې و، خو د دې علم باوجود دې مخالفت کوي. نو د علم باوجود د نبي علیه السلام مخالفت دا قطعي کفر دی، په دې کې شک نشته دی. البته په جهالت کې به ناپوهي څه چې کوم څه کېږي، نو جهالت خو ځان نه شی دی، خو عذر دی، خو سره د علم نه مخالفت کول دا کفر دی. او دویمه وجه چې کوم دا نه ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تابعداري کوي بغیر د لارې د مؤمنانو، د مؤمنانو چې کومه لار ده په هغه لاره باندې نه ځي، په بله لار باندې ځي. د دې مطلب دا دی، امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې د دې امت اتفاق او اجماع په یوه مسله باندې راله، نو دا شرعي دلیل ګرځي، او د دې مخالفت کول سړی جهنم ته رسوي. د امام شافعي رحمه الله نه علاوه هم نور اکثر مفسرین رائے دا د آیات په باره د اجماع کې ده چې اجماع د امت د دلیل دی. د دې نه علاوه کوم چې اهل حدیث علما دي، د اهل حدیثو په علماو کې شیخ عبدالسلام هم خپل احسن الکلام کې لیکلي دي، هغه فرمایي چې د المؤمنین نه مراد دله د صحابه کرامو ته مراد ده. نو وایي داسې مطلب شو چې هغه څوک چې تابعداري کوي بغیر د لارې د صحابهو نه، صحابه چې په کومه لار باندې تللي دي، په کومه لار باندې کوم اتفاق د صحابو په کوم مسلو راغلی د هغې تابعداري نه کوي، د بري خبرې تابعداري کوي چې هغه د صحابه کرامو د اتفاق نه خلاف دي، نو وایي دا سبب د جهنم ګرځي، سړی په جهنمي کېږي. د صحابه کرامو چې کومه مسلو باندې اجماع او اتفاق راغلی دی، یو هغه کې دا ده چې په شلو رکعاتو تراویح باندې د صحابه کرامو اجماع ده، د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې دا منعقد شو. دویمه اجماع چې کومه ده نو په دریو طلاقو باره کې د صحابه کرامو موجوده ده چې چا درې طلاق په یو ځل باندې واچول نو زنانه مکمله طلاقه شو، دوباره نکاح ورسره نه کېږي. او ځینې خلکو خیال دا ده چې کنه درې طلاق په یو باندې شمارېږي په هغه وخت چې یو ځل باندې واچي، خو د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې په دې باندې اجماع شوې ده. او دې آیات کې دغه خلکو د وینا مطابق که د مؤمنین نه مراد صحابه شي، بیا به مطلب دا شي چې صحابه کرامو د اجماع خلاف کول د انسان جهنم ته رسوي، دا جهنم علامات دي. نو لهذا درې طلاق هم درې شمار شو. د دغې نه علاوه د خلفای راشدینو چې کومې فیصلې شوي دي، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلافت په دور کې چې کومې فیصلې شوي دي اجماعي فیصلې، یا د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې، یا د عثمان رضی الله عنه په دور کې، یا د علی رضی الله عنه دور کې چې کوم فیصلې شوي دي صحابه کرام په اتفاق شوي دي، هغه د امت لپاره مستقل دلایل دي، د هغې مخالفت کول سړی جهنم ته رسوي. به هر حال معنی حاصل دا شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صریح حکم خلاف کول چې د هغې باندې علم وي، او د صحابه کرامو یا د مؤمنانو د اجماع خلاف کول دا انسان جهنم ته رسوي، انسان به جهنمي کېږي. الله وی نولیه ما تولا ونصلیه جهنم، نولیه منگ یسپارو ما حق صدا تولا چې د اختیار کړي، کم څه چې اختیار کړي هغې ته موږ حواله کړو، ونصلیه جهنم او موږ داخلو جهنم ته داسې کس. احادیثو کې هم د دې قول ډېر زیات تاییدونه موجود دي. یو روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ید الله علی الجماعت، د الله تعالی امداد چې راځي نو د هغه وخت کې راځي چې خلک متفق او متحدي ډلې بیا امداد راځي، ځان انفرادي طور باندې امداد نه راځي. دویم روایت کې چې من شذ فی النار، هغه څوک چې د مسلمانانو د ډلې نه ځان رابیل کړو، ځان له بله لارې اختیار کړله، شذ فی النار د الله تعالی به جهنم ته بیل کړي.
او دریم روایت امام مسلم دی چې نبی علیہ السلام فرمایي کله چې مسلمانانو په یو مسله باندې اتفاق راغی او متفق شو بیا د هغې نه بعد د چا بله مسله وړاندې کوله او بله مسله باندې دوی اتفاق نه راتو او انتشار پیدا کېدو فقتلوه د دویم کس قتل کړي دغه شان کې طریقه د خلیفګانو هم د یو خلیفه موجود بل خلیفه اعلان شي نو حدیث مفهوم د دویم خلیفه قتل کوي چې دا انتشار پیدا نشي دغه ټول چې راواخلې نو د دې آیات مصداق چې ويتبع غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د اتفاقی لارې نه څوک ور لار باندې ځي نو دغه د جهنم علامات او جهنمي سړي صفاتونه دي الله تعالی وساءت مصير او ډېر باز دې د ورتلو د جهنم ډېر باز دې د ورتلو دي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دې ځکه کې د شرک مذمت ذکر کیږي چې شرک څه شی دی او دا د بخلو قابل دی کنه دی الله تعالی و یقینا الله تعالی بخنه نه کوي ان یشرک به چې شریک ونی مې چې د الله تعالی سره د شرک غړ قسمونه دوه دي یو دا د سړی دسې وجه دا الله خدایان ډیر دي لکه څنګه زندقان او عقیده رغي خدایان دوه غني او یا سړی دسې کار وکړي چې د الله تعالی صفات راواري مخلوق ته ورکی نو د اولانې چې کوم دین دا شرک په ذات شو د دویم شرک په صفات شو لکه الله تعالی د عبادت لایق دی الله تعالی په غیب باندې پويږي الله تعالی په هر څه باندې قادر دی او ته او څوک راولېږي دا صفاتونه کې یو صفت بل چاله به ورکړي چې بل څوک چاته نسبتو کې دا په غیب باندې پويږي یا دا بل قسم په هر څه باندې قادر دی نعوذ بالله یا بل څوک هم د عبادت مستحق پکشته دی یا بل چا د پاره عبادت وکي مطلب مخلوق د پاره چا د سجده وکي او دغه بنوم باندې قرباني شروع کی یا دغه د کور طواف شروع کی د عبادت قسمونه دي نو دا شرک په صفاتو کې راځي چې کوم د عبادت او الوهیت د صفات د الله تعالی دی او چې کله بل چاله خاص کې نو دا شرک په صفاتو کې داخلي دی غټ قسمونه دي نو په دې قسمونه کې چې چا کم یو کړای نو الله تعالی بخینا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبخنه کې هغه چاته چې بغیر د دین نه بخنه کې د هغه ګناوونو چې کم بغیر د شرک نه دي لمن يشاء او چاله چوغاړي د شرک د ګناوونو باره کې علماء لیکلي دي چې یو شرک د بالکل د بخلو قابل نه دی او باقی ګناهونه چې کم دي یو هغه قسمونه دي چې هغه د حقوق الله دي د الله تعالی حقونه دي خو شرک نه دي او دریم هغه د چې کم حقوق العباد دي نو شرک بيخي نه بخله کیږي د شرک نه الله وجه د الله تعالی کا مخالفت وشي نو ک الله وغواړي بخیه او کو وغواړي سزا به ولا ورکی بیا غیر بعد معاف کی یو د بندگانو حقونه د رسول پر بنده معاف کړي نه هغه پوری الله تعالی ولا سزا ور کوي دا غیر بعد معاف کوي در شریعت اصول دي نو دې څنګه کې د شرک خبره واښو دا بيخي د بخلو نه دي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنه کې د حق ګناہوں چې بغیر د شرک نه دي لمن یشاء چالم چوغاړي نو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده شو چې شرک د بخلو نه دی دا غین علاوه چې څومره ګناونه دي کبایر ګناونه دي کبیره دي نو کبیره ګناونه منسوخ کافر کیږي نو یا به الله تعالی د څه معاف کی او یا به د کس سزا ته رہی دغه نه بعد معاف کیږي خدا مستقیل کافر او جهنمی بنشمار لکی نو دا رد شو په هغه خلکو باندې عقیده د خوارج او معتزله باندې خوارج او معتزله وایي چې خوارج وایي چې کله ګناه کبیره دی وکړه نو ته کافر شې لہذا که چا روزه ماته کړله منځ قضا کو نو یو قطعی کافر دی د اسلام نه بهر دی معتزله وایي چې بیخي کافر نه دی خو مسلمان هم نه دی بلکې د کفر او اسلام منځ کې دی وایي چې بل منزله کې داخل شو اوس مسلمان هم نه دی کافر هم نه دی زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا د کم چې صحابه کرامو نه بدغه طریقه من درا نقل چې مرتکب د ګناه کبیره چې کم دی نو دا ګناهګار دی مجرم دی خو کافر نه دی مسلمان دی نو چې مسلمان شنو د دې نه بعد کده مړ شي د مسلمانانو ادره کې به دفن کیږي جنازه به کیږي دغه شان تلاوت ته کولې شي کفن شرعي کفن ولا ورکولې شي ځکه چې مسلمان دی صرف ګناهګار دی کافر نه دی دغه نه علاوه د مرګ نه مخکې چې کوم دی طلاق یې د مرګ نه مخکې کده توبې سره نه وړاندې چې د کبیره کړي توبې سره نه ده نکاح به حال طلاق خزه به طلاق شوی نه ده ځکه چې مسلمان دی زم باقي نظر کې
خو چې کوم خوارج دي نو هغه وایي چې نه به د کبیرې سره سم که مخکې حجونه کړي هغه هم لاړو منځونه کړي هغه هم لاړو نکاح یې کړی هغه هم مات شو او که په دې دوران کې مړ شو نو مسلمانانو احکام به پرې نه جاري کېږي. زموږ سره دا آیت مبارک چې کوم د دلیل دی چې د شرک نه علاوه الله تعالی ټول ګناهونه بخي چاته چې وغواړي نو کبیره پکې هم بخي او کبیرې والا کس چې کوم دی دا کافر نه دی دا مسلمان دی صرف ګناهګار دی. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك هغه څوک شریک ونسي بالله د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا یقینا دا گمراه شو په گمراهی لري سره ډېر زیات گمراه شو وسی اعمال قبليږي نه د شرک په حالت کې. ان يدعون من دون الله الا اناثا دا د مشرکان احوال ذکر کیږي. ان يدعون نرى بل د مشرکان من دونه بغیر د الله نه الا اناثا مگر نمونه د زنانو د دې حاصل دار دي کوم بوتان جوړ کړي نو بوتان له زنانو نمونه خو دري لګلات منات غزا د باربه کې زنانو نمونه دي او دغه نمونه دغه زنانو د نمونه عبادت کوي بیا الله تعالی وایي چې کوم سره بلینو بس د زنانو نمونه لري اخو به هیڅ شی هم نشته. وان يدعون الا شيطانا مريدا او دوی نه را بلی مگر را بلی شیطان رټلی شوی یعنی بت پرستان چې کله بت پرستی کوي نو دوی شیطان رټلی شوی شیطان را بلی. شیطان څنګه را بلی شیطان خو دوی خدا اعتراض کولی چې موږ بتان را بللی دي قبرونه هم را بللی دي شیطان خو موږ نوم هم نه دی اخیستی نو شیطان را بل په دې معنا سره چې دغه بتان او دغه قبرونه سجدي دا شیطان په لمسون باندې کیږي شیطان په وسوسه سره کیږي نو دته شوله د شیطان خبره چوریدلی دغه تابعداري کړي نو شیطان را بلل شو. دویمه خبره دا ده چې د بت پرستی په زمانه کې هم ځینې بتان داسې وو چې هغې کې به شیطان پټ شوی و دننه زیات ګمراه کول لپاره. اکثر مفسرینو تاریخونو نقل کړي دي چې په دې کې به دننه به شیطان پټ شوی و کم کس به چې عبادت کاوه او سوچه کافر به شو شیطان به ورته هغه ځای کې نه لبیک ووایه چې ستا خبرې ما واورېدې ستا عبادت ما قبول کو یا ته اوس دمه شه یا ته نور وکړې داسې اواز به ورته راته د بت نه به ورته راته او دا به شیطان د خلکو له به دوکې ورکولې وروسته به ځای باندې هغې بحث احوال به راشي. دغه شان دی کې په قبرونو کې هم د احوال شته ځینې خلک د قبرونو باره کې دا عقیده لري چې یاره که دې خواله سړی ورشي او واښه دې کټ کړي یا داسې خوا ته څوک خبرې وکړي یا دا ده چې څانګه د ونې نه کټ کړي نو دغه قبر والا کس د شپې راځي او دې باندې کټ نه سکوروي داسې به کوي هغسې به کوي نو شیطان د دغه عقیدې مضبوطولو دپاره پسې د شپې رښتیا راشي. کم کس چې قبر کې هغه ځان خبر هم نه خبرې شوی شیطان پسې راشي ټیک کټ پې نه سکورګي د خوب کې سخت ویری هغه د کس قبر والا شکل کې به راشي او ډیر زیاتی ویری خلک بیا قبر والا یاد چې پلاګي دا کار کړی دی خدا کار د شیطان استر د دوکه کولو دپاره او د زیات او گمراه کولو دپاره یو ترتیب یې کړی. شیطان چارونه به دې کې ډېر عجیبه عجیبه دي دغه شان د کې کم خلک چې تعویذونه کوډې منتارې کوي نو هغې کې شیطان دخل لري. د کتابونو کې د کم چې د باطل کتابونه لري باطل خلکو کتابونه د هغې کې داسې هم شته دی چې مثال په طور باندې کمه یو ماشوم پر جاړي د شیطانانو اثرات وي یا کومه غواغ شودنه کوي ودرېږي نو هغوی لیکلي دي د شیطانانو یو تعلیمات چې د غټ غټ کافرانو نومونه به ورته ولیکي او د هغې ته به یې لوګې کړي نو هغې نه بعد به وایي دا ټیک شي. اوس په دې کې کافر په نوم کې خو هېڅ شی نشته کافر نو خو کافر دی فرعون حامان شداد دا هېڅ شی نه دی دا یو ذلیل خلک دنیا کې در شوی دی خو چې کله ته په دې باندې ټرای وکړي نو داسې کېږي دا څنګه داسې کېږي هغې باره کې اکثر کتابونو لیکلي دي چې دا حرکت د شیطان دی شیطان راځي دا ورانې جوړوي او دې دپاره یو سړی لمسولی چې کله دا مسله پیدا شو نو ته به ورته لاره ښیې چې بس دا شی ته لوګې کوي داسې داسې کار وکړي دا به ټیک کېږي نو هغه چې کله هغه کس ګمراه کس په دغه غلطه لار وښیي نو شیطان دې په دغه ټیم کې راضي خو چې ورانې پرېږدي چې ورانې پرېږدي نو سړی په ذهن کې خبره راځي چې دا خو د کافرانو نومونه دي او دومره اثر یې پیدا کړو نو معلومېږي دا چې په دې کسانو کې څه کمال موجود و دغه عقیدې خرابولو لپاره شیطان دا دومره محنت کوي دونه اثر پیدا کوي. در شیطانان د لاس سپایي دي کې نشته شی نه دې ځای کې د شیطان کوم رابلل چې دي دا دغه طریقه باندې شو چې شیطان په دغه ځایونو کې پټېږي او ټیک آواز کوي خلکو له دوکه ورکوي دا شیطان رابلل شو بتانو کې دنه شیطانان پټېږي بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول